منځ ته راغله. د دې نه وروسته بیا چې کوم غزوه بدر الکبرا مې درته وویله دغه بیا واقع شوله. دا په دویم کال د هجرت چې نبی علیه صلات وسلام 2 کاله پوره شول په مدینه منوره کې، نو دا واقعه چې کومه ده د بدر بیا مخې ته راغله. اسباب او واقعات د دې غزا د پاره څه شو؟ نو سبب د دې د پاره دا جوړ شو د غزوه بدر د پاره، او دا د مسلمانانو د کافرانو اولین غزا و چې یو بل ته مخامخ شوي دي. بل نورو کې خو مخامخ نشو یا مخامخ شو تښتېدلي دي، خو دا داسې غزا و په اسلام کې اولنۍ چې دې کې مسلمانان کافران یو بل ته مخامخ شوي دي او باقاعده پکې جنگ شوی دی. د جانبین نه چې پکې کم مړی شوي دي او قیدیان پکې راوستی شوي دي، مال غنیمت پکې لاس ته راغلی مسلمانانو ته. نو هغه اولنی جنگ چې یو بل سره بیا هغه جنگ پکې شوی، قتل و قتال پکې شوی، هغه غزوه بدر ده، غزوه بدر الکبرا چې په دویم کال د هجرت باندې شوی وه او د رمضان المبارک په 18 یا 15 تاریخ باندې کومه ده د منځ ته راغلی وه رمضان، او د جمعې ورځ وه. نبی علیه صلات وسلام چې کله خبردار شو هغه واقعه درته بیانوم. نو په 8 د رمضان شریف باندې مدینه منورې نه ووته او بدر چې کوم مقام د کوم حاجیان تلي د مدینه منورې سره هلته یو مقام دی، یو ځای دی، هغې ته بدر وایي. دا بدر ورته ولې وایي؟ نو دغه ځای کې یو انسان و د هغه نوم و بدر بن عامر، او دغه بدر بن عامر په دغه ځای کې اوسېدلو او د هغه یو اوبو کوی و. نو دغه ټوله علاقه چې کومه ده بیا د دې سړي په نوم باندې مسما کړه چې بدر به ورته بیا وایي. لکه مونږ ګورو که نه دا پلانې مسلم آباد دی او دا مراد آباد دی، هغه د یو سړي نومي، خو دغه ځای پې چې کومه ده مسما شي د جوړ کړی او ته مخکې ته راغلی دا آباد کړی. نو دا بدر هم دا د یو سړي نوم و، هغه مشر سړی و، د هغه مشر سړي په نوم باندې د کلي له او د ځای له نوم کېښودی شو بدر. خو بیا پکې یو کوی و، هغه کوی ته هم چې کوم دی بیا دغه نوم کېښودی شو، دا د بدر بن عامر کوی و. په 8 د رمضان المبارک په نبی علیه صلات وسلام د خپل صحابه کرامو سره ووته او هلته چې کله رسېده نو 14 رمضان مبارک او په 18 رمضان باندې بیا دا واقعه مخې ته راغله. په دویم کال د هجرت باندې په ورځ د جمعې او د غرمې په ټایم باندې دا مارې کون خطا 2.5 غنټې باندې کې چې کوم دی آمنے سامنے مخامخ جنگ شوی دی. صحابه کرامو تعداد په دې کې 314 کسان او د کافرانو تعداد 1000 کسان. نو چرته 1000 کسان او چرته 314 کسان، و ایمانی قوت غواړي، ایمانی جذبه غواړي که نه. یعنې په 314 کسانو باندې زر چرګوړي هم سړی نشي حلالولی، زر ستړی ستړی کوي، ډېر ګران کار دی که نه. او بیا چې ته مقابل جانب کې کافران راشي او ټول سرداران کافران د دې غزوه بدر ته حاضر شوي وو. څومره به دوی کې سردارانو او مشران او غټان هغه ټول دې ته حاضر شوي وو. خو د خدای قدرت ته ګوره چې څومره پکې غټان، پښتو متل دی که نه، وایي د ډېرو ډېر مري او د لږو لږ مري. 100 کسان خو صرف د دوی نه هغه مشران پکې مردار شوي وو، 100 مشران چې ابو جهل پکې هم شامل و، هغه پکې مردار شوی دی. چې دومره مشران دې مرداران شي خامخا په سړي باندې لاندې بوج پرې باسي که نه، څه پرشر راځي نه. نو سبب د دې واقعې دپاره هغه دا و چې سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه دا د انصار صحابه کرامو مشر و، ډېر معزز او ډېر مکرم انسان و.
صحابه کرام انصارو مشر دې لاړ مکه مکرمه ته د طواف ته بیت الله شریف ته پاره کافرانو بل هغه طرف ته مسلمانان بلاړه دیو بنه منا کول د بیت الله شریف په طواف باندې با هغه سنه ویلا بس د خدای تعالی خپل حکمتونه دي ابو جهل لعين چې دی ولید سعد بن معاذ رضی الله تعالی ورته وی کته د پلانی ملما نه وې ما وتا سره د سې کړي وې zarar بندر کړي وې د دین مخ کې بدی مسلمانان دغه بیان کو کوم چې د مدینه منورې نه رااله مکه مکرمه ته ودی پیرا باندې بس ودسې چلو شو انکار وکړ سعد بن معاذ رضی الله عنه ته ویل ټیک ته ځه او مبارک چې کله مدینه منورې ته راغی نبی له صلوات و سلام ته واقعا بیان کړ چې تاسو ابو جهل لعين ما سره بد کلامی وکړه او بیا چې کوم نه ماته دمکی راکړه بس نبی له صلوات و سلام مبارک تو فرمایلی سیدا نو د دیو یو قافله وا د سلويختو کسانو یا د 50 کسانو شام طرف ته تللی وا د تجارت لپاره ډیر مال دی تجارت راغون کړو کنه او دا د شام د لار چې کوم وا د مدینه منورې په طرف باندې مکه مکرمه ته تللی وا او مشر د دې قافله ابو سفیان ورستو بیا ایمان راوړ فتح مکه په موقع باندې ادا د نبی له صلوات و سلام سخرم ده خدغه حالات ته کفر کې ډیر زیات مقابله کړي په اسلام په خلاف باندې دا ابو سفیان د دې قافله مشر نبی له صلوات و سلام مبارک ته پته ولګی چې داس یو قافله د شام نه روانه ده تجارتی قافله خډیر مال به ور سره یې کړه نو ابو جهل الته کی چې کومه دمکی ور کړي مبارک وي دلته کې وس مونږ سعد رضان هو دته چې کومه دمکی ملاو دا هغه وس مونږ دلته کې حقیقت کې سر ترسو ورک امر کوي دا قافله رئیسه راکې بس چې په کم ځای کې دا قافله مو بیا مونږ دا ابو سفیان دا بس رانی سے یو مالونه ارسته واخلي صحابه کرام خو څنګه جذباتيانو یې صحیح ده هغه سره ته چې ابو دغه تفته ولګي د ابو سفیان ته چې دسي بعضی کسان د مدینه منورې زمونږ د قافلې د اسارولو د لوټ کولو اراده لري نو هغه یو کس چې کوم دی راونی وو د خپل ډلې څه پیسې ورته مور کړې ولاړ شم کې مکرمه ته او زمونږ مشران ابو جهل او عتبه او شیبه او امیه دا ټول خبر کا چې زمونږ په دې قافله باندې بعضی خلک هغه حمله کول غواړي تاسو دغه په خلاف باندې سوکي پدې کې الله تبارک تعالی قدرت تګورا دا عبد المطلب سے ابلور و عاتقه نامه وا عاتقه رضی الله تعالی عنها هغه خوب ولید خو به داسې ولید چې یو کس ته هغه په اوخه باندې چې کومه ده سور ده او یو زید مدینه د مکه مکرمه کې بطحه ورته وي په دغه مقام باندې ادرید او چغه وي د مکه مکرمه والو ته اے مکه والو درې ورځو کې دن چې کوم تاسو د جنگ تیاری وکړئ او جنگ ته وځئ بیا دغه سړی راکوشي مسجد حرم ته په مسجد حرم کې هم چې کومه د داسې ناره ولګي او ډیر خلک پس راغلي خلک او سناسره د اعلان ته بیا لاړ شي جبل ابو قبیس مکه مکرمه په یو سایډ باندې غر دی غر ته وخیږي هغه غر باندې چغه ولګي چې اے مکه والو په درې ورځو کې دن چې کوم د جنگ تیاری وکړي او جنگ ته وځي کنه حالات په خرابي او بیا دغه غر نه یو غټه راوړړی هغه کتر روانه راغړي چې کته یختر ورسیږي دا غټه ماته شي په ټوټي شي هر یو ټوټه د مکه مکرمه هر یو کافر کور ته ورننه وځي یو کور داغه نم پاتې نشي بلکې هغه ټوټه ورته ورسي نو دې چې د خپل خوب نه رايخه شو ډېر حیران شو خپل رور عباس رضی الله تعالی عنہ چې دام بیا ورستو ایمان راوړ دغه وخت لا اسلام نه راوړی هغه راوغوښتو نبی اسلام تر دې دایوي ترور ده
وې ما داسې خوب لیدلی خو دې خوب ډېر زیاته هېرولی ما ډېره پریشانۍ کې چې دا به څه قیسه خوب یې ورته بیان کړ ټوله واقعه ورته تېره کړه چې داسې خوب مې کتلی دی عباس رضی الله تعالی عنه ورته وویله چې دا خوب دې پټ وساته چاته یې وایه ما په دې خوب کې څه مسله شته دی دې چې بار ته ووتو د ده ملګری ولید بن عتبه د دې عباس رضی الله عنه ملګری و او دغه سرکرده په کافرانو کې د اسلام غټ دشمنان ولید بن عتبه شیبه دا غټ دشمنان د دې عباس رضی الله عنه د خولې نه دا خبره وختله چې داسې زما خور خوب کتلی دی او واقعه یې ټوله ولید ته بیان کړه خو ولید ته یې هم وویله چې ګوره دا خوب به چاته وایې نه د مکي ولو باندې څه قصه را روانه ده خو دا خوب به چاته وایې نه یېرېده که چېرته کې 3 ورځو کې دا خبره رښتیا نه شي او بیا غټ جاهلان وي که نه څه نقصان را ورسوي ولید خو ورسه وعده وکړه ټیک ته زه به چاته نه یم د هغه ځان نه د خېټې پټ نه ریم د خپل پلار ته یې وي عتبه ته یې وي ما ته عباس رضی الله تعالی عنه داسې خوب بیان کړی د هغه خور داسې خوب لیدلی دی نو هغه عتبه چې کومه یې لاړه ابوجهل ته یې وي نو خبره خوره شوه په مکه کې عباس رضی الله عنه یو ورځ طواف د بیت الله شریف نه کو ابوجهل داسې په سایډ کې ناست و دا غټ غټ سرداران راغونډېده به دغلته نن به جرګې کولې اسلام په خلاف باندې او په مکه کې او دننه په بیت الله کې سایډ ته به ناست او د څه پته وه چې ورځ به داسې مردارېږي ابوجهل ورته وویل چې کله دې طواف ختم کو عباس رضی الله ته فرمایي بیا زما خواله راشه تاسو مې خبره ده خو دی ډېر نرم دل او ډېر فصاحت زبان و عباس رضی الله عنه غلی چې بس خپل طواف یې ختم کو راغی د ابوجهل خوا ته کېناست وي څه دي ابوجهل ورته فرمایي ورته وایي و ای د عبدالمطلب زامنو تاسو کې بس نه ده چې سړو د پکې د نبوت دعوې وکړي چې مونږ پیغمبران یو هغه پوره وکړه نو اوس ته پکې ښځو هم د نبوت دعوې شروع کړي ښځې هم اوس د نبوت دعوې کوي چې مونږ پیغمبران یو او ته څه چل شوی دی قصه څه ده د ده خو پته ولګېده چې هغه خوب لیک شوی دی که نه خو ځان یې ننداره کړه ابوجهل ته وایي چې داسې ستا خور خوب لیدلی دی او دا قصې کوي ای بنو عبدالمطلب که دا خوب رښتیا شو په 3 ورځو کې دا خبره وشوه هغې چې څه لیدلي خو ټیک دی وګورئ که دا خوب په 3 ورځو کې دننه رښتیا نه شو په 3مه ورځ به موږ یو خط لیکو په هغې باندې به چې کوم دی موږ دا ټول مشران دستخطونه کوو او دا به پکې لیکو چې بنو عبدالمطلب د نبي علیه الصلاة والسلام دا نیکه د ده بچي ټول دروغجن دي نعوذ بالله او په عربو کې د دوی نه غټ دروغجن نشته دی داسې کور نشته په عربو کې چې پای کې دروغجن وي بلکې دا د بنو عبدالمطلب به د هغو نه سخت دروغجن دی ډېر سخت خفه شو خو جواب یې ورنه